بیا هم ستړي مه شئ. په یوې موضوع درته بحث لرو، هغه دا چې 30 تنه افغان سیاسیون پاکستان ته په دې هدف تللي دي چې له پاکستان څخه د پاکستان د رول څخه استفاده وکړي د افغان سولې په پروسه کې. له دعوت شویو مېلمنو څخه یوازې ولسمشر کرزي، پخواني ولسمشر حامد کرزي د وخت د کمښت په اساس او د موضوع د اجنډا څخه د نه خبرېدو په اساس باندې له دغه سفر څخه انکار کړی دی، هغه نه دی تللی. ولسمشر غني هم شاید چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي. په همدې موضوع باندې بحث لرو. را سره میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی میوند خپلواک صاحب، تاسو څخه راغلاست وایي، اوس ستړي مه شئ. ستړي مه شئ، پخیر راغلی. سلام تاسو ته، ډېره مننه. سلام تاسو ته د ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو ته. خوشحاله اوسئ. ژوندي اوسئ. لومړۍ پوښتنې په حیث له دې به راپیل کړو چې پاکستان رول او په کل کې د دوی غوښتنې افغان سیاسیون تللي دي چې له پاکستان څخه مرسته وغواړي د افغان سولې په پروسه کې، هغوی ورته کنفرانس نیولی. ستاسو له نظره چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې رول غواړي او که نه دوی په طالبانو باندې مستقیم اغیز لري، غواړي افغان سیاسیون چې له هغه اغیز څخه استفاده وکړي او د افغان سولې پروسې سره کومک وکړي؟ ډېره مننه. دغه غونډې چې دي د البته د بین الافغاني غونډو دغه سلسلو د هغې په دوام باندې چې مخکې 2 غونډې په مسکو کې وشولې، دغه اوس په پاکستان کې وشولې، دې نه بعد ویل کېږي چې په دوحه کې کېږي په ډېرې بښنې سره. دا د هغو غونډو په ادامه باندې ده او دا غونډې جوړېږي چې دا ځل په پاکستان کې دا غونډه جوړه شوې ده. کوم سیاسیون چې تللي دي پاکستان ته، راوړو تاسو پوښتنه ده چې د پاکستان مثلا هدف څه ده. دلته څو اړخونه، 2 اړخه دي. مثلا لکه پاکستان دلته غواړي خپل 2 هدفه لاسته راوړي. یو خو دا ده چې هغه نړیوال کوم فشارونه چې په دوی باندې د نړیوال په فشارونه راوستي دي چې مثلا پاکستان د افغان په سوله کې رښتینې نه ده او رښتینې منډې نه وایي، مثلا په دوی چې کوم فشارونه راغلي یو دا هم نړیوال ته ښیي تر دې دمه پورې چې خلک وایي چې پاکستان منځوي شوی ده. د دې په خاطر باندې مثلا پاکستان اوس ډېره هڅه کوي چې نړیوال ته وښیي چې دوی رښتیا د افغانستان په سوله کې صادق دي او د افغانستان د سولې لپاره یعنې منډې وترلې وایي. او دویم هدف یې دا ده چې یعنی غیر مستقیم غواړي د افغان سوله کې خپل هغه شوم اهداف لټوي، خپل لاسوهنې وکړي، هغه کوم پلانونه چې دوی لري یعنې د هغې تر څنګ چې څو نړیوال ته وښیي چې دوی افغانانو ته رښتینې دي. همدارنګه دوی هم خپل کوم اهداف چې لري هغه پکې لټوي. د دغه سلسلو په اساس باندې لکه دغه غونډې په پاکستان، یعنی پاکستان اوس هم د دې لایق دی چې افغان حکومت باید ورته د سولې په پروسه کې هغه امتیاز ورکړي یا هغه حق چې دوی له پخوا څخه غوښته. ځینې وایي چې ډیورنډ کرښه غواړي، ځینې نور بل هدف لري. اوس د چارو ځینې شنونکي وایي چې پاکستان په دغه ډول کړنو سره غواړي چې افغان سیاسیون په یو نه یو ډول مصروف کړي په دغه خبرو کې، افغان حکومت پام او په کل کې د ټولو هغو پښتنو پام چې له پی ټي ایم څخه ملاتړ کوي بلې خواته واړوي. داسې څه خو به نه وي. داسې ده چې پاکستان ما مخکې درته ویل چې دلته دغه کوم سیاسون چې د سولې دپاره نه تنها پاکستان ته، د نورو هیوادونو ته د بین الافغاني خبرو دپاره نورو هیوادونو ته ځي، د ما په نظر باندې دوی ناسم ادرسونه لیدلي دي. دوی چې په کوم ادرسونو ته منډې وایي دا به نتیجه ورنه کړي، نه یې ورکړې ده، دا معلومه ده. که دوی د رښتیا غواړي افغان سیاسون، راځم بیرته د پاکستان خبر دی چې پاکستان څه غواړي څه نه غواړي. زه صرف بیرته په دغه باندې څو خبرې کوم چې مثلا افغان سیاسون دي دوی په نورو هیوادونو کې د افغانستان دپاره سوله نه لټوي. سوله خپله په افغانستان کې ده، د بین الافغاني خبرو دپاره د نورو ته نه ورځي، نور هیوادونه څه نشي کولی پرته له دې نه چې هغوی خپل هغه شوم اهداف ولټوي، خپل ناوړه موخې ولټوي. یعنې هغه څه چې دوی غواړي اوس راځم دلته د پاکستان په رول باندې چې پاکستان مثلا څومره دلته ناوړه ګټه اخیستلی شي. دوی د یو مهرباني وکړي. تاسې مخکې خپله په ورځپاڼو کې ویلي دلته چې مثلا د افغان سیاسیونو سره په اسلام آباد کې ناسم چلند شوی دی، ډېرې ناخوښه دي. او همدارنګه ما بېګا په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل چې حتی شاید نن یم ښودلی او چې ډېری سیاسیون بېرته راشي او د خپل د دغه تګ نه ډېرې پښیمانه دي. ډېری سیاسیون ځکه هلته د دوی سره داسې نامناسب چلند شوی دی. خپلواک صاحب فکر نه کوي چې دا هم د پاکستان یو موخه ده او په افغان سیاسیونو باندې د دوی ملنډې وهل دي؟ زه اوس راځم همدې خبرو ته. دا هغه څه دي چې دوی ځي، دوی پرته یې دي نه چې مثلا خپل ځان کم راولي، افغانستان کم راولي، د هغوی سره د هغوی د شومو اهدافو کې مرسته وکړي، هېڅ هم نشي کولی. که دوی د رښتیا د افغانستان دپاره زړه سوځي، د افغانستان دپاره منډې وایي، د افغانستان دپاره یې حساب دوی زحمت تېري، تکلیف تېري، نو دوی د مهرباني وکړي، بین الافغاني خبرې دې وکړي، شروع دې وکړي، افغان دولت ته یې دې زمینه برابره کړي، افغان حکومت ته یې زمینه برابره کړي. که وسله وال طالبان دي او همدغه راځم بېرته پاکستان ته.
پاکستان خو دلته ما مخکې درته ویل چې پاکستان اهداف کله ښکلي دي. پاکستان په دې باندې تر ډېره پورې ټینګار کوي چې په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته کړي. موقت حکومت د پاکستان په ګټه ده او په دې باندې عمران خان ډېر زیات فشار راوستی دا کار کوي. دې خبر نه ده وخته دا چې نړیوال ته یو تصویر ورښیي هغه بېله خبره ته پردې تر شا دوی بېل کار کوي. دغه د سیاسیونو تګ همداره کم ته یوه موضوع ده. بل دا خبره ده مثلا دوی غواړي چې خپل نفوذ هم په طالبانو باندې وښیي، خپل نفوذ هم نړیوال ته په دې افغان سیاسیونو باندې وښیي چې دوی څومره فشار لري. په دې ځای کې نو پاکستان افغانستان دپاره رښتینې نه ده. دلته افغان سیاسیون نه باید دومره کمزوري دریځ غوره کړي، نه تنها پاکستان نور هېوادونو دپاره په افغانستان کې د بین الافغاني په خپلو منځو کې دا زمینه برابره کړي، دغه وړتیا دوی په خپله پیدا کړي. که دوی د رښتیا افغانان یا افغانانو دپاره زړه سوځي نو د افغانستان کې د بین الافغاني خبرو هغه پیدا کړي. نو پاکستان دلته ښیي نړیوال ته یو خو دا ده چې مثلا د خپل نفوذ په طالبانو باندې ښیي چې موږ دغه لرو. دویم قدم کې طالبانو نه ګډون د طالبان دلته دا ښیي په دې غونډه کې چې مثلا دوی د پاکستان ته تاثیر لاندې دي او پاکستان بیرته نړیوالو ته دا ورښیي چې مثلا لکه دوی چې د طالبانو استازي یا دوی د طالبانو هغوی یو ډول دا ښودنه کوي د طالبانو په نمایندګۍ باندې هم خبرې کوي. دا هغه څه دي چې دا تقریبا د افغانانو په خیر نه دي، نه د افغانستان پکې ګټه شته. تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې ویل چې پاکستان په افغان سیاسیونو باندې او په افغان حکومت باندې فشار اچول غواړي. ستاسو له نظره چې له سیاسي کتلې استفاده کیږي د حکومت په خلاف او له حکومت به بیرته د سیاسي کتلې په خلاف باندې استفاده کیږي او دوی به له دې لارې په افغان سوله کې او خپلې کومې موخې چې لري له افغانستان څخه هماغه ترلاسه کول غواړي. ستاسو نظر همدا؟ بالکل بالکل. ما مخکې ورته ویلي چې دوی تر دې دمه پورې پاکستان دا دومره کارونه نه تنها پاکستان نور هېوادونو تر دې دمه پورې افغانستان سره د افغانستان په سوله کې رښتیني دي. که دوی رښتیني واوسي ما مخکې ویل د امریکا نه نیولې تر نورو ډېرو هېوادونو پورې دوی رښتیني نه دي. دوی د خپلو اهدافو دپاره کار کوي. که دوی رښتیني اوسېږي بین الافغاني خبرې دي د افغانستان دپاره دي مثلا په خپله په افغانستان کې دغه ناستې برابرې کړي. پاکستان بدون د شکه چې پاکستان د افغان سیاسیونو تر دې دمه پورې نه بدبخته نه ووایي چې ناوړه ګټه پورته کړې. سیاسیونو هم نه خپل ځان پېژندلی نه خپل ولس پېژندلی ده. تر ډېره پورې د هغوی د سیاستونو قرباني شوي دي. اوس هم د پاکستان فشار همدا ده چې دغه سیاسونو په وجه په افغان حکومت باندې فشار راولي، ځکه چې اشرف غني ولسمشر غني په دې وروستیو کې ځي پاکستان ته. د دې نه مخکې پاکستان وغوښتل چې مثلا دغه سیاسون چې د ولسمشر مخالف دي دا یې راوستل، د دوی سره خبرې اترې کوي، د دوی سره ناستې لري تر څو یو ډول فشار په ډاکټر صاحب غني باندې راوړي. خپلواک صاحب راځو دې ته څنګه چې موږ تاسو ټولو ته بالاخره د افغانستان ټولو وګړو ته دا د پاکستان دریځ معلوم دی چې هغوی زموږ پر وړاندې کوم دریځ لري او څنګه خپلو موخو ته ورسېږي زموږ څخه استفاده وکړي. ولې بار بار دوی غونډې نیولي، بار بار یې افغان سیاسون بللي دي. رابسو دې ته چې ولې سیاسون په دغه هېواد باندې باور لري. سربیره چې موږ په ورځپاڼو کې هم ویل چې هلته په دوی باندې ملنډې وهل سوي، هلته دوی ته سپکاوی سوی، بیا هم ولې دغه سیاسون د هغوی سره خپلې اړیکې ساتي او ځي هلته مذاکراتو ته حاضرېږي. بدبخته نه درته وایم چې دغه تېرو جنګونو ته چې ورته وایي سړي ته دا پوښتنه پیدا شي د کورنۍ جګړې دلته د بهرنیانو شتون، د بهرنیانو لاسوهنه، د بهرنیانو نه سر ټکېدنه په مختلفو چارو کې دلته په افغانستان کې د دوی مداخلې دا د دغو کسانو د وجې نه دی د کمزوري سیاست نه ده. بدبخته نه درته وایم چې تر ډېره پورې دلته روزل شوي کسان زمینه سازي ورته شوې ده، د مغو کسان د خوا نه راوستل شوي دي، د مغوی د ګټو په خاطر راوستل شوي دي، د مغوی په ګټو به اشارې، د مغوی په اشاره به د هغوی د ګټو لپاره دلته لوبېږي، دلته به کار کوي. بیرته راځم چې ته یوازینی هغه دا ده چې ولس باید هوښیار شي، ولس باید د خپل رښتینی رهبر، د خپل مشر یو رښتینی افغان وپېژني، په دغه اساس باندې د هغه ملاتړ وکړي، په دغو دپاره قرباني ورکړي، زحمت وباسي، منډې ترړې وکړي تر څو وشو کولی دغسې د ځینو بدبختو سیاسیونو د منګلو نه خلاص شو. نه د دوی د شخصي ګټو قرباني شو، نه د نورو هېوادونو قرباني شو چې بدبختانه نن چې موږ او تاسې وژل کېږو، لوټل کېږو، مالي ځاني هغه د دغو بدبختو سیاسیونو ناوړو سیاست نه ده چې دوی
تل د نورو په اشاره لوبېدلي دي او همدارنګه د هغوی دپاره کار کوي. د ولس یوازینی هغه دا ده چې خپل رهبر وپېژني، د قوم، تعصب، ژبې، سم د دې شیانو نه تېر شي. دلته یو رهبر، یو مشر پکار ده، که هر څوک واوسېږي اسلام ته ژمني، افغانستان ته ژمني، افغان ولس ته ژمني، د کونډې یتیم ته ژمني، ملي ګټو ته ژمن اوسېږي. دا که هر څوک واوسېږي همدا په هر افغان باندې فرض ده چې تر څو دغه بدبختیو نه او د دغو ناوړو سیاسونو د دې ناوړو کارونو مخنیوی وکړو. او که چېرته ولس همداسې وده پاتې شي او ولس بیا هم د قوم، ژبې، سمت په اساس باندې حرکت وکړي، نو دا بدبختي به دوام ولري. خپلواک صاحب خو ظاهرا ټول د یو هدف لپاره که سفرونه کوي، که غوښتنې لري، که یو ځای ته ورځي، ټول په همدې هدف لپاره ځي، که سیاسیون دي، که افغان حکومت دی او که نور ادرسونه دي چې د افغان سولې لپاره خبرې کوي. مسکو ناست دی، اوس دا له دې وروسته به دوحه وي او په کل کې ولسمشر هم بیلو ځایونو ته تللی دی. ولې دغه ټولې هڅې همغږې شوي نه دي تر اوسه پورې؟ سیاسیون جمع حکومت، که هغه ارګ دی او که اجرایي ریاست دی، جمع نور ادرسونه، ولې د دغوی همغږۍ لپاره کار نه دی شوی؟ اصلي خبر چیرته ده؟ زما مخکې درته ویلې که چېرته طالبان وغواړي ووایي چې مثال د خبرې موږ د افغان حکومت سره نه کړي، نو دغوی یعنې دغوی دغه خبرې دوه برخه لري چې یو بهرنیان دي یو افغانیان دي. مثال بیا په افغانستان کې دلته وایي چې دغه د ډاکټر صاحب غني حکومت یا د اوسنی نظام دا د امریکایانو په لاس راغلی، دغه یوه بېله خبره ده. راځو دلته د افغان سیاسون ګوره دوی باید دا زمینه سازي ونه کړي چې دوی لاړ شي، یعنې د یو بل ادرس د خوا نه لاړ شي دلته کښېني. دوی باید دغه زمینه سازي وکړي د افغان حکومت سره. سیاسي مخالفت به د خپل ځای باندې، خو د افغانستان سیاست د ولس ګټې دا باید دوی په نظر کې ونیسي. دې لپاره دوی باید کار وکړي. مثلا دوی باید اول د خپلې ستونزې د شته نظام سره د افغان حکومت سره د منځه یوسي. دوی باید خپل شخصي ګټو په خاطر باندې هغه کوم امتیازات چې د دوی په خاطر باندې مثلا ټول ولس نه قرباني کوي، سوله دې نه قرباني کوي، دلته ډېره اړتیا ده دوی دې راشي دغه بین الافغاني خبرې د اول د خپل د ځان نه شروع کړي. بین الافغاني ځکه دوی تر اوسه خپل منځو کې سره جوړ نه دي، څوک په یو ادرس روان دي، څوک په بل ادرس روان دي. دوی د کینې، دوی د مهرباني وکړي، یو بل د دوی تېر شي ګذشت وکړي، د خپل امتیازات او خپل ګټو نه دي ډېر د بغي باندې ټینګار نه کوي، د ولس ګټو ته دی وګوري. دلته بدبخته نه ده، بدبختي دا ده چې هر سړي ته د خپل شخصي ګټه داسې ښکاري لکه د ټول افغانستان ګټه، ملي ګټه، یعنې په عموم کې د دغه مشر نه نیول تر کشره پورې موږ د تل د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکړي چې بدبختي موږ ده. دلته هم څوک په موقف د چوکیو د دغو په اساس باندې د خپل دغه کوم سیاسي موقف چې د دې په خاطر باندې دلته دومره قوي جبهه نیولې ده چې دوی او د وسلوال طالبانو د حکومت سره دغه واټن دومره توپیر نه کوي. صرف دغوی وسله په لاس کې دوی نه ده، دغوی چې کوم رقم ته تللي دي همدغه رقم د دوی هم دي. دوی د مهرباني وکړي د افغان حکومت سره د په ګډه باندې کېني، دلته د دوی یوه طرحه جوړه کړي په افغان حکومت دواړه د یو ځای شي، حکومت هم بېغوري نه کوي، دوی سره د لاس په کار شي، دوی د راټول کړي، دوی د هم د یو رهبر، د یو مشر، د یو افغان په صفت د حکومت سره کېني، یو لاس دي شي، دوی د په یو برنامې کار وکړي تر څو طالبان دې د قانوني کې چې راشي مثلا بین الافغاني خبرو ته کېني. درېیمګړي ته به ضرورت هم نه وي، درېیمګړي ته به دا زمینه هم نه وي چې هغوی لاسوهنه پکې وکړي او دلته خدای نخواسته خپل ناوړي اهداف ترلاسه کړي. نو په دې اساس باندې موږ کولی شو چې د رښتیا په ښه توګه په سمه توګه خپلې سولې ته ورسېږو. نه به امریکا ته، نه پاکستان ته، نه ایران ته، نورو یو نړیوالو هېوادونو ته، نه قدرتونو ته به دا زمینه برابري چې هغوی راشي مثال د خپل اهداف دلته ولټوي. بدبختي دا ده چې هم طالبان دې ته زړه نه ښه کوي، بین الافغاني خبرو ته درېیمګړي ته زمینه برابره کړې ده، بې ځایه ناستې، بې ځایه سفرونه، بې ځایه خرچې، وخت ضایع کېدل، همدغه رقم ته مثلا داخلي سیاسون دي. تر ډېره پورې زه د ما هغه دا چې داخلي سیاسون باید د افغان حکومت سره خپل مشکلات حل کړي، د بې ځایه فشارونه، بې ځایه ناستونه تیر شي، کېدي نه په ګټه دي د وسلوال طالبانو نړیوالو دپاره دوی یوه طرحه جوړه کړي، په هغې دې مخکې لاړ شي. ستاسو په باور چې د افغان سیاسیونو ځان خوښي او ملي ګټو ته نه ژمنتیا د دې باعث شوې ده چې تر اوسه د سولې لپاره یو ځانګړی ادرس له افغانستان نه دی جوړ شوی، یو واحد ادرس؟ خو اوس ځینې شنونکي بله خبره کوي، هغوی دا وایي چې یوازې د پاکستان وروستۍ کړنې په دې هدف دي چې دوی له پښتون ژغورنې غورځنګ باندې چې کوم ظلمونه کوي، کوم نادودې په هغوی باندې روانې دي، له ده څخه د نړیوالو مخ بلې خواته وګرځوي.
ستاسو په باور چې دا به هم کوم تړاو ولري له دغه پښتون ژغورنې غورځنګ سره دغه وروستۍ لیدنې او کتنې د افغان سیاسیونو جمع چې حکومت به غواړي او جمع چې ځینې لا اوس هم نه دي تللي؟ داسې ده ښه چې په پاکستان کې ټاکنې پرې روانې دي، دوی دلته یو ډول فشار راولي او پی ټي ایم چې دلته اوس ولس ورسره شته، یعنې دوی په پراخه کچه باندې ولس د دوی سره ولاړ ده، د پاکستان ډار ته ده، د دې نه دغه یو ډول فشارونه دي چې دوی په پی ټي ایم باندې راوستي دي، د مشرانو نیول دي، مثلا د هغوی دغه مهمو غړو شکنجه کول دي. دا خبره همدا دویمه خبره دا ده چې بالکل د افغانستان نه دوی ډار ده چې دوی دا په هغوی باندې دا تور هم ده چې مثلا دوی د افغانستان او هند د خوا نه مثلا دوی حمایه کېږي. بدبختانه چې دغه ادرسونه دوی چې څه فکر کوي دغه غلط دي، هغه ولس د ولس دلته درېدلی. پاکستان باید دې لپاره بالکل کوشش کوي، دې لپاره به کار کوي، نه تنها په افغانستان کې د افغانستان د باندې د کومو ادرسونو د خوا نه چې مثلا یا د کومو ځایونو نه چې د پی ټي ایم یا هغه پښتون ژغورنې غږ پورته کېږي، د هغوی د ځپلو دپاره به کار کوي. د هغوی هلته ګټې دي، پوره ګټې دي. ما مخکې درته ویلې چې دوی به مخکې مثلا پښتونخوا په عموم کې نارامه ساتلې وه، دوی به بخصوص بدون د دې نه چې په نورو برخو کې ترې ګټه اخیستل، لکه نړیوال افغان حکومت یا ډېرو تر ډېر اسنادونه وړاندې کړي چې مثلا ترهګر چیرته روزل کېږي، د کوم ځای نه راځي، مثلا د نړیوالې هم تر ډېره پورې پاکستان په همدې باندې ریسرچ کړي، دغه سیمې قصداً دغه سیمې پاکستان نه هم نه ساتي او نه غواړي چې هلته د رښتیا سوله راشي، امن راشي. خو په دې وروستیو کې دغه آخري اقدامات دوی د وروستیو ټاکنې دي چې دوی په تېرو ټاکنو کې بخصوص عمران خان دوی په پوره کچه په پښتونخوا کې وزیرستان کې دوی ډېره درغلي د ځان په ګټه باندې وکړله، ځکه سیمه ناامنه وه. د ناامنه کېدو د وجې نه دوی وشو کولی چې مثلا دوی ډېره ګټه پورته کړي. اوس هم یو ډول هڅه د همدې روانه ده او همدې تر څنګ نه تنها دا هدف ده، زه درته وایم چې د دوی فشار پې زیات ده، د دوی د ظلمونو، د دوی د ناوړو اهدافو لپاره د پی ټي ایم قویتوب دوی اندېښمن کړي، د هغوی د ځپلو لپاره دوی به اقدامات کوي او همدارنګه به طبعا د دې هڅه کوي که چېرته افغانستان بل هر هېواد چې اوسېږي د هر ادرس نه چې هغوی سره ملاتړ کېږي یا د هغوی غږ اوچتېږي، د هغوی غږ کېږي، دا یو ډول فشار دی. خپلواک صاحب راځو دې ته، کله چې په مسکو کې غونډه وسوه هلته هم افغان سیاسیون لاړل، حکومت تر نه بایکاټ اعلان کړ چې موږ نه ځو. اوس چې په پاکستان کې هم دلته هم یو غونډه نیول کېږي د سولې په تړاو، دلته هم افغان سیاسیون ځي، فکر نه کوي چې دا د سولې خبرې له خنډ سره مخ کوي او بالاخره د دوی ترمنځ واټن چې دی د سیاسیونو د افغان حکومت ترمنځ دا څومره د سولې خبرې له خنډ سره مخ کولی شي او څومره دې ته لاره هواري چې بالاخره ګران هېواد افغانستان ته سوله رانسي؟ دا خبرې مخکې ټولې یادې کړې ده که نه چې کومه ګټه نه کوي. دوی د ماسکو ته نه ځي، پاکستان ته یې نه ځي، دوحې ته د نه ځي، دا د شي مهرباني دي وکړي د بې ځایه سفرونو نه خپل عزت هم د سوال لاندې نه راولي، د افغانستان عزت هم د سوال لاندې نه راولي. مهرباني دې وکړئ دوی دې کښېني. زه بیا ورته وایم د افغان په صفت که دوی د رښتیا دردېږي، په افغانانو باندې دردېږي، په دې یتیم کونډې په دې خوار ولس باندې دردېږي، که د رښتیا دوی کې همت او غیرت واوسېږي، دوی د رښتیا ځان ته افغانان ووایي، دوی دې کښېني د خپل داخلي مشکلات دې حل کړي، د خپل داخلي ستونزې دې حل کړي، دوی د په خپل داخل کې جوړ شي. بهرنۍ ستونزې هېڅ مشکل نه لري. اوسنۍ د سولې ناندرۍ دا سوله چې دومره وغځېدله، مثلا د سولې کومه مخکې چې شورا جوړه شوې وه، که خلیلي مخکې وه، که هر څه چې وه، دوی تر اوسه پورې چې نتیجه نه ده ورکړې. دا د دوی دغه داخلي اختلافات دي، داخلي ستونزې دي. دوی تر اوسه پورې دلته قومګرایي کوي، دلته ژبه پالي، دلته سم پالي. بدبختي دا ده دلته ملي ګټو ته ژمن کس نشته، دلته هر سړی د قوم نه په استفادې دوی راغلي خپلې هغه سیاسي ګټې مخ ته بیایي. موږ تاسو ټول یې ویني، په دا داسې نه ده چې پټه خبره ده. نو ما درته ویلې چې بدبختي همدغه ده، په همدغو سیاسونو کې ده، د خپل موقف په خاطر باندې د افغانستان د افغانانو ژوند دوی په قمار والی ده، د افغانانو ژوند باندې دوی لوبې کوي. دوی ته د افغانستان د افغانانو ژوند هېڅ اهمیت نه لري. دلته که دغه جنګ جګړې بدبختانه دوی نه درد لري، نه هېڅ لري، نه دردېږي. دوی بچیان ټول د افغانستان نه بهر اوسېږي، دوی بچیان ښه په سهولت کې اوسېږي، دوی بچیان ته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. نو دلته دوی نه د افغانستان ورته مهمه ده، نه ورته افغانان مهمه دي. که چېرته وایي دې سولې به وخت هم نتیجه ورکړې وه، ځکه چې دومره یو سړی چې وایي چې زه پر نفوس یم، زه نفوس لرم، زه حزب لرم، زه ګوند لرم، زه خلک لرم، نو هغه به لږ دردېدلی او په داخلي سیاست کې یا په داخلي ستونزو کې به ده لږ مثبت رول لوبولی.
کولی خو بدبختانه چې څوک ورته غږ وکړي دوی هماغلته منډه کوي او تاسو خو ښکاره وینئ چې دلته مسکو غونډې ته څه کومه نتیجه ورکړې او نه کومې بلې غونډې نتیجه ورکړې ده او دلته هر هېواد چې غونډه نیسي د خپل هدف په خاطر نیسي خپل هدف لټوي نو دوی د مهرباني وکړي دوی د ملک په افغانستان باندې زړه خو په افغانستان زړه خو کې افغان حکومت ته هم همدا خبرې متوجه دي دوی هم دوی سره باید کینی دوی سره باید زمینه سازی وکړي دوی سره باید کار وکړي او ولس ته هم پکار ده باید نه د هر چا تر شا ودرېږي نه د هر چا ملاتړ وکړي نه د هر چا پسې لاړ شي د یو ځوان په صفت زه دا غږ ورته کوم چې موږ او تاسې د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت باندې دا دنده ده چې باید که دا هر په هره ژبه ګویایي که د هر صنف وي که د هر قوم وي چې د رښتیا افغان اوسېږي د موږ ګټو ته ژمن اوسېږي اسلام ته ژمن اوسېږي هغه د موږ مشر ده هغه د موږ رهبر ده او د موږ پسې به ځو خوشحاله اوسئ موضوع دا وه درنو لیدونکو چې پاکستان ته د افغان سیاسیونو دېرش کسیز پلاوي سفر و خپلواک صاحب وویل چې لا تر اوسه هم په افغانستان کې واحد نظر نشته د سولې لپاره او یوازې د سیاسیونو جمع د ځینو لوړپوړو چارواکو ځانخوښي او ملي ګټو ته نه ژمنتیا د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو ته ارزښت ورکول د دې لامل شوي دي چې دوی مجبورا هرې خواته لاس و پښې واچوي او یوازې د موقف د ساتلو په خاطر کار وکړي د خپرونې وخت هم فکر کوم سهار را سره تمام دی نو زموږ او ستاسو د سره مخه ښه وي مننه ډېره زیاته له خپلواک صاحب څخه چې راغی تر دې ځایه او بحث ته ځان حاضر کړ له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو راسره خپرونه ولیدله تر بیا د الله په امان درنو لیدونکو تاسو ټول په لوی او سپېڅلي رقص پرو تر سبا خپرونې چې فرح نزل کوزی او الفت خلیل اسرت ستاسو په درانه شوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی رقص پرو